من قرأ القرآن فكأنه رأى النبي ایوی چا چه قرآن وا کم طالب چه قرآن وا او کور تلاړیا او مور او پلار دی طالب العلم ته وکتلا نو گویا چې دی پیغمبر لیدلی دی دومره خو مرتبه چې بچی دی قرآن وا او کور تلاړی او ابی او بابا ورته وکتلا نو خطیب شربیني ویا لکه پیغمبر چې دی کور ته راغلی او امام ابو داود وی رحمه الله وی من قرأ الحدیث چاچ حدیث ولسل وعمل به یا وعمل بها او پدا حدیث مبارک و باندې سړی عمل وکړلو او دې سړی ته چا وکتلا او یا د خبرې کولې کور ته لاړیا امام ابو داود یا فکأنما یتکلم النبی فی بیته گویا چې د الله نبی راغلی دی او د دې خلکو په کور کې خبرې کوي چې کله څه ووایه حدیث د رسول الله ووایي د ابو داود وایه پیغمبر دی په کور کې لګی دا خو خوشقسمتي ده دا د دې مولانا احسان په ځان منئ قدر کوئ د دې علماو د دې طلباو کوئ الله ولئن شکرتم لازیدنکم ایلای کو زما د دینا شکریه دی ادا کړلا الله زما دین دی اومنلو زما د دینا د نخې قدر دی وکړلو الله وی نور بدلا په دې نعمت کې سیوا والے نور امراولم او کنا قدر الله وی وکړلا ولئن کفرتم ملائکنا قدر وکړلا او نا شکر وکړلا نو زما عذاب الله ګورا ډېر سخت دی ان بطش ربک لشدید الله ورا زمانی ولا ډېر زیات سخت دی بیا به الله ونیسي د بهر کې د عالم قدر کوئ د طالبه قدر کوئ د جماعت قدر کوئ قدر به څنګه په شاګرد یو سړی و دا لطیفه کوم او بیا لفظي ترجمه ته کوم ځکه مولانا ماته ویلي وی بیان وکړي لفظي ترجمه لفظي ترجمه یو سړی و د هغه د پلار یو دوست نو د پلار دوست یو نو د پلار یې بچي ته وصیت کړی وی چې زما ډېر خوږ دوست دی او چې کله زه مړم او دا راغلی نو برابر عزت به وله ورکوي لوی مقام به موله ورکوي عزت به موله ورکوي او ښه خوراکونه به پرې کوي او اوچت مقام ته به خېږي دا صفتونه یې ورته کوي دا پلار یې مړ شو هغه یار دوست یې په لرې ځای کې وروره را روان شوی دی د دې سړي تعزیت له مړه چې راغلی دی کله او ناست دی نو بس دی هلکه ویلي پلار نصیحت باندې عمل کوي نو دا وی عزت وله ورکوم نو هغه ناول پې نه کښېني په دې سکولونو کې ټراک چې ورته منګوو هغه ټراک یې راوړی دی او دا یې ورته په نیولو باندې ایښی دی چې دا له ځان نه تا ورکړه چې خلي دې ونه شي هغه یې دا دې څه چله ویل ما ته مې پلار ویلي چې دا دوست مې رالی که نه نو د حد نه با عزت به یې غوره کوي اوس زموږ په کور کې نورې جوړې وې خو دا پکې ډېره ښه جوړه وه پیړه عزتمند ده د خنۍ نه د بچاو وه بس دا مې در واغوستله دا له ځان نه تا وکړه سړي سوچ کړی چې مقامقل خو واغوښتم خو الله دې خیر کړي بیا ورته ویلي راپاڅېږه چې راپاڅولی دی نو د بلۍ په سر یې کېنولی دی ویل دا څه کې ویل پلار مې راته وصیت کړی و چې په کور کې کوم اوچت مقام وقت یې وخېږي و د بلۍ نه چوت ځای زمونږ ته نشته په بلۍ په سر یې کېنولی نو بیا ویل چې نورې ته څه وصیت کړی خو نه ښکته مې ونه وردی نه ویل وصیت یې راته کړی چې ښه خوراک به پرې وکړي داسې خوراک یې وکړه چې تاسو نه یې کړی نو ویل څه دې لاره پخ کړي دي ویل نور هر شی مونږ خوړلی دی خو ویل سپی هم نه و خوړلی تا نه سپی خود راکړی ولید کړی دی ویل دا د باندې ووت نو ګوره عزت د قرآن دا نه دی دا خو بېوقوفتوب دی عزت د قرآن دا نه دی چې ته څوک په شا کړه او یا د قرآن په قصه لفافو کې رابند کړه او یا په قصه رومالونو کې راونغړه او بله په چت په سر یې کېږده
دا نه دی د قرآن کریمه عزت دا دی د عالم عزت دا دی د طالبه عزت دا دی د مدرسې عزت دا دی د قرآن عزت دا دی چې قرآن ته کښېنه الله څه وایي الله اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا الله چې قرآن بیانېږي مؤمنانو نو غوږ ورته کېږدئ او چپ شئ لعلکم ترحمون د دې لپاره چې په تاسو باندې الله رحم وکړي نو رحم د باندې هغه کوي په کلي باندې ای قرآن له راځه درس کې کوم ټیم کې راشه د الله کتاب ته کښېنه ثواب را عمل پرې وکړه دا د قرآن عزت د عالم عزت دا دی چې عالم بیان کوي او عالم قرآن ویل نو راشه د عالم تایید مخې ته کښېنه څنګ ته کښېنه دغه تایید وکړه آته ویې د قرآن او د حدیثو لاره راته راوښیوه چې چېرته بې لارې نه شم بې لارې چېرته نه شم قرآن باندې عمل طریقه راوښیوه په حدیثو باندې دا د عالم نه تپوس کوه او د طالب عزت دا دی د مرکز عزت دا دی ای بچي ده چې سکول له ځي سترګې مو لا بی توری بوټانه مو له پالش کوي ښه جامه نو قاري دی چې راځي نو ګس کڼې پسې ځای زه وایي ځه وایي کمر دې وکړم وایي قاري به درله پاتې دا اخیرا او اوس وګوره دا به څنګه خیرن ماشاءالله اوس ګلونه دي که نه دا اوس ځلیږي زما او ستا نه دا ټول ښایسته ښکاري یو قرآن ویلی د قرآن تاج یې ورته په سر کړی دا د قرآن ښایسته دا یې قدر دی چې طالب العلم په کور کې خیل ساته د مدرسې د وخت احترام یې کوه خیل یې ساته چې دنیایي کسانو هغه په څه پسې لېږه بازار ته خو طالب العلم مه لېږه وایي قاري صاحب خفه کېږي سبق ترې خطا کېږي وی هغه دې لرېږي او دارنګې د مرکز عزت دا دی چې په مرکز کې د توحید مسله کېږي وان المساجد لله الله یې ګوره جوماتونه زما دي فلا تدعوا مع الله احدا الله یې ګوره زما سره به په جومات کې څوک نه رابلئ یو د الله کتاب ووایي یو به حدیث رسول الله ووایي او یو به د توحید عقیده ساتئ نو هله به د مرکز ابادي جومات به دې کښېستئ چې قرآن پکې لوستلی شو د توحید مسله پکې کېدله او په سنت طریقه باندې څه تېراو ژوند تېراو اوس معنی ته ګوره د آیات بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد ووایه پیغمبره چې دغه الله چې دا مشرکین یې تپوس کوي احدون دی کې یو ذات دی الله الصمد الله بېنیاز دی الله بېحاجت دی لم یلد نه د الله نه څوک پیدا دي ولم یولد او نه الله د چا نه پیدا کړی شوی دی ولم یکن له کفوا احد او نشته د الله سره برابر او مثل احدونه هېڅوک ای د الله صفات هم یکته دي او د الله ذات هم یکته دي د الله د صفاتو په شانتې صفات دا د مخلوق نشته وصلى عالم الغیب دیا نو نه پیغمبر عالم الغیب دی او نه ملائک دی او نه رسولان دی او نه علما دی او نه پیرانا دا د مؤمن صفت راوړی دی ویؤمنون بالغیب الله مؤمنان هغه خلک دی چې هغوی به ایمان لري په غیبو باندې نو دا غیب صفته دا صرف د یو عایشه به یې ویه وَمَنْ قَالَ چا چې دا خبره وکړه چې محمد رسول الله د سبا د خبر نه خبر دی نو فَكَأَنَّمَا أَعْزَمَ عَلَى اللَّهِ فَرِيًّا گویا چې دا په الله باندې لوی دروغ وتړل لوی دروغ نه الله چې کله د الله صفت مخلوق ډول دا به نه وایي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق هو يا پیغمبرا فنا وما فرد سبا من شر ما خلق لشر سنا چلا پیدا کړی ومن شر غاسق د شر د تیارونه اذا وقب کلا چې تیار را خورشي ومن شر النفاثات في العقد او د شر د کوکو کوونکو نه
چې باس باندې په مجالسو کې کوي او دا په رسول الله سحر شوی او جادو شوی ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د کینهګرنا اذا حسد کله چې کینه راپوره کړي کینه راپرېږدي او د خلقو سره حسد شروع کړي نو بس دا بې نقصاني دا بیا مسله جوړوي او حدیث کې راځي وایي دا پیر په ورځ او د زیارت په ورځ الله د مؤمنانو اعمال ښیږي بار خو د هغه سړي او د هغې زنانه عمل الله نه پرېږدي چې په کوم کې حسد او کینه دا عمل معلق دا بره ځوړی دی داسې بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ووایا پیغمبره پناه غواړمه په رب د ماشومانو ملک الناس په باچا د ځوانانو اله الناس په معبود د بوډاګانو باندې من شر الوسواس الخناس د سره وسوسو اچونکو نه الخناس چې پټېدونکی دی الذي هاغني يوسوسو چې وسوسې اچوي په صدور الناس په سینو د خلقو کې من الجنة والناس ودلال فدياننا دا بلدلال انساناننا قرآن په با ختم شوی په با شروع شوی په سین باندې ختم شو او منګه پښتو کې و بس نو بس کفا کل قرآن د لکافي دی بس قرآن باندې به عمل کوو انشاءالله تعالی کوم ځوانان چې دلته راغلي دي د لیکلي دي او دوی قرآن کریم نه دی ویلی لفظي قرآن نه دی ویلی دا به د نن نه عزم وکړي موږ به ورله دعا وکړو او قاري صاحب خواله به راځي څلور پنځه قاریان الله درکړي هغوی ته به کښېنئ او قرآن به ترې زده کوئ ورکه په واده خپله منډې شي هسې نه چې د الله دربار له لاړ شئ او الله نه پوښتنه وکړي چې کلام مې در لېږلی لیدلی دی دی که نه څه لوستلی دی که نه نو چې چا لفظي قرآن نه دی ویلی شرمېږئ مه صحابه کرامو د قرآن څه مرزادي علما الله نه پیدا کړي چا په 40 کاله کې ایمان راوړ چا په 30 کې راوړ چا په 50 کې راوړ خو الله دې د مفسرین ته الله جوړ کړ ولې قرآن یې راوړ په 10 کاله کې عمر سورة بقره ویلې وه په 10 کاله کې هغه سره د تفسیر او د باریکي د باریکیاتو سره یاده کړې وه هغه تفسیر یې وله یاد کړې وه خبرې وله ټولې یادې کړې وې نو عزم به کوو قرآن به وایو او کومو ملګرو چې قرآن لفظي ویلې هغه به ترجمه شروع کړو یو یاد کوئ دوه وایي خو زمیندار یې وایي خو دوکانداران یې وایي سار ځئ مازدیګر راځئ ماښام راځئ مولانا خواته کښېنئ صحیح ده ماخوستن ټیم درسه دی انشاءالله د علما به تاسو ته انکار نه کوي هغوی له راځئ 15 کاله جوړه شئ ویې موږ ته یو یاد کوو زما خپله کلي کې قانون دا دی زما څه دوکانداران مصریان باروالاګان د هوټلو والا ترکاڼان زرګران بارګینیان دا ټول 15 کسان اوس 85 ته رسېدلي دي اتیا 15 او الحمدلله اوس پکې 15 والا دراجام دا دوکانداران څومره ټیم یې ورکړی نیمه ګنټه کې روټۍ کورو خورې او راشي کېږي موږ ته او وایي اوس په زندګۍ باندې پېښ شو نو الله په ایمان خوشحاله کړو په زندګۍ ځان پوهه کوئ نو قرآن له ټیم ورکوئ نو دا قرآن په ترجمه باندې یاد کړئ صحیح ده که او چې د کومو مشرانو په بچو کې علما نشه طلبا نو پکار دا ده چې هغوی خپل بچي د حق پرسته علماو ته وسپاري چې دا د ځان په شانتې جوړول غواړي چې سال نه پیدا کړی روښانه وي نو انشاءالله دې ماشومانو له ښه ځایونه وګورئ چې دا په صحیح مدارسو کې سبق ووایه دا به سبا زما او ستا لپاره د سترګو یخوالی ما ورته به مړي وي انشاءالله عملنامه به بنده نه یم دی به قال الله قال رسول الله وایي خلقو ته به دین ښیي خلقو ته به واز او نصیحت کې زما او ستا به کې پوره برخه وي الله دې د عمل کولو توفیق راکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا